دا کمې زنانه چې د کورونو کارونه کوي او د کور په کارونو کې ډېرې زیاتې ستړي شي، زموږ ستاسو اکثر میندې خویندې د کور کارونه دومره کپړې وینځل، ترکاري پخول، روټۍ پخول، دغه رنګې نور د کور کارونه لوښي وینځل شو، په دې کې ټوله ورځ لګیا یو ډېرې زیاتې ستومانه شي. نو د دغې ستومانتیا د ختمولو دپاره نن زه تاسو ته یو ډېر خوندور عمل ښایم، او هغه عمل د رسول الله مبارک د خوږې لور حضرت فاطمه رضی الله عنها دی. فاطمه رضی الله عنها دی به هم د کور کار کولو او ډیره زیاته به ستړې کېدله. نو هغه وخت کې کارونه هم درانه اوبه راوړل شو، د کور کار کول شو، د ټول نه دروند کار چې میچن به یې تاووله، په هغې کې به دانې اچولې او د هغې په وجه باندې به ډېره زیاته ستومانه شو د کور د کارونو نه. نو یو وخت هسې راغو چې رسول الله مبارک ته غلامان راغلي وو، وینځې راغلي وې. نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمیل چې ای فاطمه، اباجان ته دي غلامان راغلي، وینځې راغلي دي، لاړه شه عرض ورته وکړه چې تا ته هم یو غلام یا وینځه درکړي، د کور په دې کارونو کې به درته اساني وي. نو فاطمه رضی الله عنها لاړه رسول الله مبارک ته وویل چې یا رسول الله دغسې قصه ده، ما ته د غلام یا د وینځې ضرورت دی. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې ای زما لورې، ای خوږې لورجانې، د دې غلام او وینځې نه درته یو بهتر عمل ونه ښایم چې په هغې سره ستا دمه هم وشي، تا ته سکون هم میلاو شي او د رب رضا درته هم میلاو شي. نو لور د رسول الله مبارک ورته وایي یا رسول الله ضرور راته وښایي. ورته وایي زما خوږې لورجانې چې کله ته د ټول کور کارونه ټوله ورځ وکړې او ډېره ستومانه شي، د هغې نه پس چې کله خپله بستر ته راشي نو دا ووایه چې 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر. دا وایه، په دې سره به الله جل شانه درته خپله رضا هم درکړي، اجر به هم درکړي او د ټولې ورځې چې څومره ستومانتیا ستا په وجود کې د هغه به هم ختمه شي. نو څومره چې زمونږ خویندې دي، زمونږ ستاسو میندې دي، هغې ټولو ته زما دا خواست دی، څومره زنانه چې دا وخت دا ویډیو تاسو ګورئ، دا سپیشل ستاسو دپاره ده او د هغې مسلمانانو دپاره، سړو دپاره ده چې هغې ټوله ورځ مزدوري وکړي، د هغې دپاره هم ده. دا ډېره یو ازموده وظیفه ده، ګورئ دا یاد وساتئ، ډېر ازموده عمل دی چې کله هم ډېر ستومانه شوئ چې وده کېدی دا عمل وکئ، انشاءالله العظیم بیا ګورئ چې الله جل شانه تاسو په دې خوب کې څومره سکون درکوي او څومره اطمینان او راحت، د ټولې ورځې هغه ستړیوالی به تاسو نه ختمیږي. سهار چې راپاسئ حشاش بشاش به او بالکل فرش به انشاءالله العظیم. نو دا عمل د نن نه پس په خپله زندګۍ کې خامخا راولئ، عمل پرې وکئ او د نورو مسلمانانو سره، د نورو خویندو ورونو سره یې هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.